كان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. رب العالمین جلاله پدی مبارک آیت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا ارشاد فرمائی چہ زما خوگ پیغمبرا تدی خلق تلگ د دنیا د دې زندگی مثال بیان کا. ډیر خلق په دنیا کې په دې دنیا باندې ډیر مین دي او شپه ورځ لګیا دی د دولت د جمع کولو په فکر کې دي. ارسی ارکړي او دنیا ته همتن متوجه دي. دی ته لږ د دې دنیا یو مثال بیان کا چې دا د دنیا زندگی ابدی زندگی نه ده بلکې دا دنیا دا یو پټی دی. په دې کې بنی آدم کروندو کی او بیا یو ورځ داسې ده چې د دغې کروندې نتیجه به دی حالي لکه زمیندار په ځمکه کې غنم وکري 6 میاشتې پس هغه غنم ریبي او بوس بیل شي او دانې بیلې شي. دارنګې د دې زندګۍ نه پس بله یو ورځ را روانه ده چې هغې ته یوم آخرت وایي. هغې کې بعد د دنیا د دې تمامو عملونو امتیاز وشي. وَاضْرِبْ لَهُمْ ته بیان کا دی ته مثل الحیات الدنیا مثال د ژوندون د دنیا چې د دنیا دا ژوند څنګه دی. کما ان انزلناه من السماء لکه د باران اوبه الله تعالی په دغه ځمکه باندې وورئ او بیا د باران په ذریعه په دغه ځمکه کې چې کوم هغه مړه تخمونه پراته دي هغه پرې راجوندي شي. فاختلط به نبات الارض باران شنو د ځمکې نه تاسو نن سبا ګورئ د ځمکې نه شنې شنې ګیاګانې راوتې دي. دا ګیاګانې بیا ورو ورو لویې شي بیا ګلونه وکړي بیا تخمونه وکړي بیا ځان ته اوچې شي او بیا چوره چوره شي او هواګانې الوزئ. بیا دغه رنګې انسان هم دی دی چې د دنیا تراشي وړوکی کمزوری دغه فصل هم چې د ځمکې نه راوځي تیغه دا ډېره کمزوري وي. کله نا کله چې معمولي چرګ هم پې خپه کېږي هغه تیغه ځان ته مړه شي او ختمه شي یا ګډو چیلی چې پې خپه کېږي هغه ځان ته هغه تخم هغه زرغونه ختمه شي. دغه رنګې وړوکی ماشوم هم چې پیدا شي کمزوری وي بیا رو 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 دی لویږي بیا خبرې کوي بیا تکړه شي بیا مور او پلار سره باقاعده کار کې هم شریکي او بیا ورته وعدو کی بیا اولاد پیدا شي نوسی کړوسی پیدا شي بیا بوډا شي او ختم شي. د انسان د زندګۍ دغه مثال دی. په د فصل داسې وي چې هغه په دویمه ورځ ځان ته مړ شي. په دې تخمونو کې بعضې تخم داسې راوخېږي او سبا ته ګوري بلکل زیړ پیړي او اوچ شوی. بعضې فصل داسې چې هغه 2 میاشتې پس راورسي بعضې فصل 6 میاشتې پس راورسي. دغه رنګې بعضې ونې 15 کاله پس میوه کوي څوک 10 کاله پس میوه کوي. بعضې ونې زر کاله پورې دغسې نیغې ولاړي. د کجورې ونې ته او د زیتون ونې ته الله تعالی ډېر لوی عمر ورکړی دی. د زیتون بعضې ونې په بیت المقدس او دې غرونو کې دي نو خلک وایي د دې عمر د 1000 کالو نه اوړېدلی دی. دغه رنګې مدینه منوره کې یو 2 کجورې وي چې هغه د رسول الله د مبارکو لاسو لګېدلې وي. د سلمان فارسي باغ و په تمامه مدینه کې چې څومره باغونه وو په هغې ټولو کې دا اوچتې وي. اوس یې له حکومت هغه لر کړي ده که دې بعضې خلکو به د هغې نه په چاکوانو باندې د لاندني پوستکي لر کولو خلک هم عجیبه دی نو د هغې هغه دیني مونډان ډېر نري شوي وو
او ډېرې دنګې وې خطره وه چې په چا راپرېونوځي. نو ونو کې بعضې ونو ته الله تعالی زر کال عمر ورکړی دی. دغه رنګې بني آدم هم بعضې ماشوم چې پیدا شي په دویمه ورځ مړي، بعضې ماشوم 10 ورځې پس مړ شي، بعضې 2 کاله پس مړ شي، چاته الله 80 کال عمر ورکي. د نوح علیه السلام عمر 40 کاله د پاسه 1000 کالو 1040 سال، بلکې بعض مفسرین د دین هم زیات بیانوي، لیکن اخر بیا فنا شي. نو الله تعالی وایي د دنیا په دغه ژوند مغروره کېږه ما، دې دنیا نه به ته یو ورځ ځي، نو د آخرت دپاره څه توښه تیاره کړه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، او دې ګورو یو نفس ما قدمت لغد، چې د قیامت تر ورځې دپاره دی کومه توښه هغه لګیا دی وړي. د قیامت پر ورځ به د اعمالو توښه پکارېږي. نو دا د زندګۍ د تېرېدلو مثال قرآن مجید څومره په اعلی طریقې سره بیان کړلو. وَاضْرِبْ لَهُمْ بیان کدیتا مثل الحیات الدنیا، مثال د ژوندون د دنیا، کما ان انزلناه من السماء، لکه د باران اوبه چې موږ نازلې کړو، فاختلط به نبات الارض، په هغې باندې د ځمکې نه فصلونه راوځي، فاصبح هشیما، او بیا هغه ځان ته چوره چوره شي. د سپرلي د غره دې ډېرې لږې وي، د هغې نه پس چې کومدنو خزان راشي، د ونو نه هغه پاڼې وغورځېږي، هغه ګلونه وریجېږي. تاسو ګورئ بیا دې ژمي کې د ونو سراډو پاڼه وینه، یا تو چې شنې پاڼې وي مزېدارې، یا پکې یو پاڼه ني. دغه رنګې هغه میوې ځان ته ختم شي. دغسې د انسان هم د بهار یو زمانه ده چې د ځواني د 25 کالو د 13 کالو د کې کمال طاقت او قوتي، او بیا بوډا شي. ومن نعمره ننکسه فی الخلق، خدای وایي چاته چې د ډېر عمر ورکم بیا وړوکی ماشوم کم، بیا هم هغه وړوکی ماشومي. د ماشوم په خبرو څوک نه پوهېږي، د 100 کالو بوډا هم خبره کوي، په مطلب یې څوک نه پوهېږي، ځکه شونډو کې هغه طاقت نه پاتې، غاښونه یې نه وي، او غوږونه هم کار نه کوي، او لاس او پښو کې هم طاقت نه. ماشوم هم په خړپوسو دي، بعضې بوډاګان هم بیا په خړپوسو دي. ماشوم سخت شی نشي خوړی، مور ورته چوري وکړي، بوډا هم بیا چوري خوري. ماشوم په لږه خبره خوشحاله او په لږه خفه، د بوډا هم دقه طبیعتي. نو الله تعالی په دې مثال کې خپل بندگان پوهوي چې او باندې آدمه په دې زندګۍ باندې مغاوره کېږه ما، زر تر زره به چې کوم نه دې دنیا نه لاړ شي، ستا مخکې یو بله زندګي ده، په هغه زندګۍ کې به دې دغه اعمال پکارېږي، په هغې کې ایمان، په هغې کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه، او په دې کلمې یقین، او د دې کلمې تقاضاګانې به پوره کې. دغه منځونه، دا روجې، دا زکات، دا حج، دا جهاد، دا به پکارېږي هلته کې. الدنیا مزرعة الاخره، دنیا د آخرت یو پټی دی، په پټي کې خلک کرونده کوي. نو دا دنیا دې دپاره ده چې په دې کې ته نیک اعمال وکړې. دا د محرم میاشت ده، دا زمونږ د رسول الله مبارک د هجرت 9 کال شروع شلو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړی، د هغې 1425 کاله پوره شولو. 1425 سال د پیغمبر علیه السلام د هجرت پوره شولو، 9 کال د اسلام شروع شو. زمونږ اسلامي کال هغه د محرم د میاشتې نه شروع کېږي، او خو مسلمانانو ته د اسلامي میاشتو نومونه هم نه ورځي، او ځان ته وایي مسلمان، او د خپل
اسلامي میاشتو د نمونو نه خبر نی انګریزی کې خو دلته شروع شي جنوري فروری مارچ اپریل دلر او دارنګي دا نور میاشتې جیټ ته او دا هاړ دی او دا بشکال دی او دا بادرود او دا اسو فرفر درته تیری لیکن دې ته خیال نه کړی چې دمګه اسلامي میاشتې کمی دي موږ مسلمانان یو ټول وایي الحمدلله د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایو د مسلمان ډیر لوی شان دی دته پکار دا چې د خپل د دین د حالاتو نه خبري نو د رسول الله د هجرت 1425 کال شلو اوس 1426 هجری چې کوم دنو شروع شوله محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاولى جماد الثانيه او رجب شعبان رمضان شوال او ذو القعده او ذو الحجه دا 12 میاشتې دي 12 میاشتې دا الله تعالی دې کال کې خېری قران په خپل وای ان عده الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم موږ وایو کنه کال کې 12 میاشتې دي کله چې الله تعالی دا نظام شمسی او قمری پیدا کړی دی د لیل او نهار دا نظام لګیا دی چلیږي د دې په وجه تاسو میاشتې پیژنئ او دې کې منها 4 حرم 4 میاشتې دا د حرمتونو دي په دې 4 میاشتو کې به جنگ جګړې نه کوئ کافرانو هم دغه 4 میاشتو ډېر لوی خیال ساتلو کله پلار دشمن به مو هغه ته به هم څه نه وي منها 4 حرم په دې کې دغه 4 میاشتې د حرمتونو دي چې هغه ذی قعده ده او ذی الحجه ده او محرم ده او د رجب میاشته دا 3 میاشتې خو مسلسلې دي ذی قعده او ذی الحجه او محرم او رجب هغه ځان ته بله مستقله میاشته په دې مبارکه میاشت کې په دې دنیا کې عجایب او غرایب رونما شوي دي د دغه میاشتې په 10 تاریخ الله تعالی د آسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي دا تمام کائنات وجود ته چې راغلي دي دا په دغه مبارکه میاشت کې راغلي دي په دغه ورځ د حضرت اعظم علیه السلام وجود هغه دی دنیا ته راغلی دی روح پکې الله تعالی اچولی دی او حضرت موسی علیه السلام د فرعون د ظلم او ستم نه په دغه ورځ باندې نجات حاصل کړی دی فرعون په بحیر قلزم کې خدای غرق کو سره د فوجه او حضرت موسی علیه السلام او داغه سره ملګری بنی اسرائیل په لکونو هغه د بحیر قلزم نه پورې وتل لوی سمندر د بحیر قلزم الله تعالی موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې دا دریاب په دې امسا هوا نو هغې کې 12 لارې ځان ته جوړې شوې او بنی اسرائیل 12 قبیلې وي د هرې قبیلې دپاره ځان ته بېله بېله لاره وه او فرعون چې راغی او نیم سمندر ته چې ورسېدو الله تعالی سمندر ته حکم وکړو چې ده روان شه نو تمام فرعونی سازو سامان هغه غرق شلو او دا هغه مبارکه ورځ ده چې په دې باندې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت چې کوم دی هغه مارد وجود کې راغلی دی او دا دومره لویه ورځ ده چې قیامت بم په 10 محرم باندې قایمیږي دی وجنه روایاتو کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په 9 او 10 ورځ باندې روزه نیول پکاري 9 او 10 ورځ د محرم د دې ډېر لوی ثواب دی پیغمبر علیہ السلام چې مدینه منورې ته راغی نو مدینه کې یهودو موسیدل چا ورته ویجی په دغه 10 تاریخ خو یهود
روجه نیسي ځکه الله تعالی موسی علیه السلام ته او بني اسرائیلو ته نجات ورکړه او فرعون پکې غرق شوی دی. پیغمبر علیه السلام وی فنحنو احقو، مونږ خو زیات د دې لایق یو چې مونږ هم د حضرت موسی علیه السلام په شان په دغه ورځ باندې روژه نیسو. او بیا وی که آینده کال ته زه ژوندی پاتې شم نو بیا به ورسره یو ورځ سیوا کومه، نهمه، لسمه یا لسمه او یو لسمه. نو په دغه ورځ عجایب او غرایب بلکې بعضې علما لیکي او د هغوی تجربه ده چې په دغه ورځو کې یو سړی خپل اولاد ته ښه خوراک راړي، فراخه، فقیرانو ته هم ورکړي، نو الله تعالی به په هغه باندې د رزق دروازې پرانیزي او الله تعالی به آینده کال د نعمتونو وګرځي. د حسین علیه السلام خلق ورته علیه السلام وایي، دا ناجایزه نه ده، لیکن چونکه علیه السلام اصطلاح د پیغمبر سره ده یا د صلی الله علیه وسلم، نو مناسب دی چې د صحابي د نوم نه پس رضی الله تعالی عنه ویل شي، ورنه لغتن ممانعت نشته، لیکن په عرف کې دا د علیه السلام جمله یا د صلی الله علیه وسلم جمله دا د پیغمبرانو سره مختصه ده. نو د صحابي د نوم نه پس رضی الله تعالی عنه ویل مناسبي. حضرت حسین د یزید په لاس باندې بیعت ونه کړلو. معاویه رضی الله تعالی عنه ډیر لوی صحابي دی او د وحی کاتب دی. دغه د خلافت نه پس یزید ته خلافت منتقل شو او یزید کې بعضې خبرې داسې وي چې هغه د یو خلیفه سره مناسب نه وي، نو حضرت حسین د هغه په لاسو باندې بیعت ونه کړلو چې ته دا بعضې خبرې د ظلم او ستم کې دا لرې که. اوږده قصه ده. حضرت حسین د مدینې منورې نه لاړو مکې مکرمې ته او دغه رنګې ابن زبیرم د یزید په لاس باندې بیعت ونه کړلو او دلته د کوفې نه بلا خطونه حضرت حسین ته را شروع شل. څه خلک په خپله هم راغی چې راشه د عراق علاقه تا دپاره ډېره مناسبه ده، دا تمام ملګري به تا سره وي، دلته ته یو اسلامي نظام قائم که. بلا خطونه روزانه به خطونه راتل چې راشه، فضا ډېره مناسبه ده، خلک بالکل ستا تابعدار دی او ته راشه. چنانچه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه. عبدالله ابن عباس ته پته ولګېده. عبدالله ابن عباس حضرت حسین منع کو چې مزه د عراق خلق بے وفا دی او اصطلاح ده الکوفی لا یوفی، د کوفی سړی وفا نه کوي. ستا پلار سره هغوی څه کړي دي تا ته پته نشته. لیکن حضرت حسین ووی چېره زه د ظلم مقابله کومه او د ظالم خلاف آواز پورته کول دا یو ډېر لوی اهمه کارنامه ده. ابن عباس ورته قسم دی که دا خبره د عیب نه وي نو ما به دې دا سر او ګیره کلکه نیولي وه چې نه به دی لکه یو سړی کشر چې کمدنو منع کوي او دې سر نه ونیسي، خو خلک به وایي یاره دا څه کوي. دغه رنګې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده چې هغه روان دی، نو هغه ورپسې دوه ورځې په مزل باندې راغی چې خدای ته وګوره، ای د رسول الله مبارک نصیحه مزه، دا خلک بې وفا دی، د هغوی په خطونو باندې مه غولېږه. لیکن هغه وی ما اوس اراده کړې ده. بیا بلا ملګري ابو سعید خدري ورته وایي چې مزه او تا اول هغوی معلوم که. نو حضرت حسین د خپل تره زوی مسلم ابن عقیل ولېږلو د یو څو کسانو سره ته ورشه د عراق د خلکو حالات معلوم که چې په رښتیا هغوی مونږ ته دا خطونه رالېږلي دي چې هغوی مونږ سره دي او که داسې فردي خطونه دي. مسلم ابن عقیل چې ورغی 18,000 کسانو د هغه استقبال وکړو، 18,000 لوی استقبال وشلو. لیکن په دویمه ورځ
صرف یو څو کسان ورسره پاتې شو. هلته د یزید د فوج او د هغې د ګورنرانو هغه تنبیحات رالل، نو بیا 40 یا 50 کسان ورسره پاتې شو او بالاخر مسلم بن عقیل هم خلکو ووجلو او حضرت حسین ته د دې اطلاع میلاو شوه. خلکو ورته اوس خو مه ده که نه، اوس ورته پته ولګېده. او مسلم ابن عقیل چې وکتل چې 13,000 کسان زما استقبال ته راغلي، فورا یې خط ولیکلو حضرت حسین ته قاصد ته ورکړو چې شابه راځه، خلک ټول مونږ سره دی، فضا ډېره مناسبه ده. لیکن په دویمه ورځ هغه تمام خلک بیا نه ښکارېدو. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه راځي او بیا هغه څه کسان چې ورسره وو لاره کې هغه رس تره ده چې کوم ده نو کمېدل، صرف خاندان نبوت د پیغمبر علیه السلام هغه بچي او خپلوان 80 تنه په میدان کربلا کې چې کوم ده نو پاتې شو. دي قصې دي. او په دغه ورځ حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی. د هغه د شهادت نه پس بیا دغه خلکو جړه مړه شروع کړه. که نن سبا زموږ د بعضې ملګري په محرم کې ځان وهی او ټکی د دی د لاسه حضرت حسین شهید شوی دی. هغه یو دردناک شعر ووی: لا الفینک بعد الموت تندبنی وفی حیاتی ما زودتنی زادی. دا نه منم چې د ما د مرګ نه پس په ما باندې جړه او فریادونه کوئ او ژوند کې مو چې ما سره وکړل او هغه چې ما سره مو وکړل. دا جړه فریاد دا دغه د کوفې د خلقو دی. په جړه مړه څه نه کېږي. په دغه ورځ د حضرت حسین هغه سنت تازه کول پکاري چې هغه د یو ظالم حاکم خلاف باقاعده اعلان کړو، امر بالمعروف و نهی عن المنکر پکاري. جړه ناجیزه ده. د جړه نه اسلام مونږه منع کړي یو. پیغمبر علیه السلام وی ان المیت لیعذب ببکاء اهله. مړي ته د خپلوانو په جړه تکلیف رسیږي. د سترګو جړه جیده ده. د یو سړي رور مړ دی، پلار یې مړ دی، مور یې مړه ده، د سترګو جړه دا جیده ده. ځکه دا د شفقت او د هغې رشتې سره د تعلق دلیل. لیکن په ژبه باندې چغې ایستل، لکه دا بعضې زنانه باقاعده چغې وباسي او مړي ته په دې باندې تکلیف وي. سړو ته پکار ده چې په ژوند کې خپلې ښځې ته ووایي، خپلو لوڼو ته ووایي او که زه مړ شم مرحق ده ګوره په ما به چغې مغې نه وایي. او کومې ښځې چې راشي او ساندې او چغې وایي هغه به منع کوئ. بعضې ښځې کستن جړه مړه نه وردي، ملا وتړي او سرپیچک وتړي او چرته بار نه راغلی وي او چغې شروع شي وایي اوس به ستا بچو ته رزق څوک ورکوي او تا به داسې کوي. نو چې څوک نه جاړي هغه هم په جړه باندې کي. دا منه راغلی ده. دا د جاهلیت طریقه ده. جاهلیت په زمانه کې به یو سړي خپلو لوڼو ته خپلو ښځو ته وایي چې ګورې مړ شم نو زما مرګ به ډېر درنوئ. اذا مت فنعیني بما انا اهله وشقي علی الجیب یا ابنة معبدي. معبد خپلې لوري ته وایي چې لوري دې چې مړ شمه ګوره زما دا مرګ به ډېر درنې. د خپل ګریوان به م سیري کې، د سر ویښتو پټه، په مخ باندې ایره واچوه. ډېرې ښځې باقاعده خپل سر پټي، په خپلو مخونو باندې خاورې اچوي، ګریوانونه سیري کړي. دا ناجایز دي. دا د جاهلیت طریقه وه. رسول الله مبارک د نیاحت نه منع فرمایلی ده. جړه نه ده پکار. او هغه جواهرلال نهرو یو ځل ویلو چېره چې یو بل یزیدم پیدا شي چې دا مسلمانان لږ وایي چې بیا جاړي هندوخ او کافر په دې موږ سره ټوکې کوي. مسلمان ته صبر او استقامت پکاري. د جړه نه عبادات او طاعات پکاري. د الله تعالی فرامین منل چې کوم نه پکاري. نو د محرم میاشت دا ډېره مبارکه ده او د دې د جلوسونو د وجې نه بیا فسادات پیدا کېږي
جلوس به وباسي او خلفای راشدینو ته به کندلې کوي، عمر فاروق ته به کندلې کوي، عثمان ذی نورین ته به کندلې کوي. خود به خود د دې نه جګړې جوړېږي. دا خو د جګړو میاشت نه ده. په دغه میاشت کې حکومت غریب هم پریشان وي، انتظامات کېږي، امن کمیټي جوړه کوي، هلکه پلان کې دی کې به دومره سپایاني، پلان کې دی کې د دې هېڅ ضرورت نشته. دا د جنګ او د جګړو ورځې نه دي. دا خو اسلام خو امن دی، رواداري ده. او ځکه تاسو جلوس وباسئ نو د صحابو باره کې بد کلامي ولې کوئ؟ د صحابو تعریف نه قرآن مجید ډک دی. ابو بکر ته او حضرت عمر ته باقاعده کنځلې کېږي، هغوی ته غاصبین ویل کېدی شي. حضرت عثمان ته بدرت، نو یقینا مسلمان بیا دا نشي برداشت کولی چې د رسول الله صحابو ته کنځلې کېږي. نو ما دا عرض کولو چې دا مبارک ایام دی، په دې کې به کافرانو هم جنګ جګړې نه کولې. منها اربعة حرم، د دې 12 میاشتو نه دا 4 میاشتې دا د حرمتونو میاشتې دي. دې کې قتل او قتال دا چې کمدنو ناجایز دی. او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ډیر لوی مقام دی. پیغمبر علیہ السلام به چې حسن او حسین وکتل، نوی به چې دا زما ریحانتایا، دا زما د ګل ریحان ګلونه دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به ښکلولو د ډېر مینې نه به باقاعده د هغوی په شونډو باندې خوله کېښوده. ډېر فضایل د حضرت حسن او د حسین په روایاتو کې چې کمدنو راځي. ما دا عرض کولو چې کال لګیا دی، نوی شو. هوښیار سړی په تاریخ باندې نظر غورځوي. هوښیار دکاندار دکان اچولی دی او په دکان باندې یو کال تیر شو، د خپل دکان اندازه ولګوي چې دکان کې ما دومره سودا اچولې وه، څومره په دغه کال کې ما ګټه وکړله. نو که واقعي دکان په ګټه روان یې، هغه بیا چلی او چې وګوري چې یاره دکان کې خو ما صنفه نه ده کړې، الټه ما خو نقصان وکړو، نو هغه خپل غلطه طریقه پرېږدي. نو تیر شوي کال باندې یو انسان دې نظر وکړي چې زما د زندګۍ یو کال تیر شو، په دې کې کم کارونه داسې ما کړي دي چې هغه د الله تعالی د خوشحالۍ ذریعه ده، کم ما داسې جرمونه کړي دي چې هغه زما د عذاب او د بدبختۍ نتیجه ده. سوچ پکې وضرب لهم، بیان کدی ته مثل الحیات الدنیا، مثال د ژوندون د دنیا، کما ان انزلناه من السماء. هوښیار سړی هغه دی چې هغه دا یو لمحه د الله تعالی په طاعت او عبادت کې تیری. الله تعالی ډیر لوی ذات دی، هغه مونږ باندې عبادات هغه مقرر کړل چې ډیر آسان دي. دا 5 مونږونه په داسې وختونو کې مقرر کړل چې هغه وخت کې ته غافله نه یې. که دا د آرام په وخت کې وی نو بیا به ډېره ګرانه وه چې درته وي هلکه یو مونځ به 10 بجې کوې د شپې، بیا به 1 بجه کوې، بیا به 3 بجې کوې، بیا به ډېره ګرانه وه. د سحر مونځ په څومره اعلی وخت کې په مونږ باندې فرض کو. په دغه وخت کې پاسېدل د صحت لپاره د حد نه زیات مفید دي. کم خلق چې د اذان نه پس نه پاسې او دی، د هغې رنګونه همیشه دپاره زیړي. د مضبوط نه د مضبوط سړي خوراک 7 غنټو که 6 غنټو کې ځان ته هضم شي او دی بیا موده دی، نو په دې صورت کې بیا معده هغه خپل کار پرېږدي او الټا هغه وینه لګیا دی خرابېږي. لکه میچن کې دننه چې غنمي او تا هغه غنم وړی نو ټیک ته وړه به ترې غورځېږي، لیکن چې غنم پکې نه وي او د میچنې دواړه پلونه یو بل باندې مږي نو کاڼې ځان ته سولېږي. نو 6 غنټو کې لوی نه لوی خوراک هغه ځان ته هضم شي، نو دې نه پس بیا خوب نه پکار. او اسم د وفادارۍ تقاضا دا ده چې ته ځان ته مسلمان وې او مسلمان وی هغې ته چې د هغه د الله تعالی حکم مني. اذان درته کېږي حی علی الصلاح، راځه مونځ ته، حی علی الفلاح،
راځه د کامیابۍ ځای ته. اوس څوک دام نشي ویلی چې زه اذان نه اورم. د غلام سرور اذان خو ما خیال هغه چشمۍ او کم کم ځای ته رسي 10 پړستنې په ځان واچوم به د غوږونو کې دا اذان راځي، سبا دا نشي ویلی چېره ما اذان نو اورېدلی. الله تعالی بندګانو ته عجیبه عجیبه آلات راوستل، سبا دا ونه وی چې ما اذان نو اورېدلی. سهار نه چې ته راشي نو الله تعالی به ستا کاروبار کې برکت پیدا کړي. حدیث کې راځي چې یو سړی د خوبه راپاسي او دی سیده جومات ته راځي، فقد غدا برایت الرحمن، دا الله تعالی جنډې په لاسو کې نیولې ده. ما دا عرض کولو چې رونو دا زندگی ډېره په تیزۍ باندې روانه ده، ډېره په تیزۍ. نوح علیہ السلام د ځنکدن په وخت کې ده، شاګردان ورته وایي یاره جي دا زندگی دې څنګه تېره شوه؟ نو عجیبه ده زندگی څنګه تېره شوه. یو لوی کورو د هغې 2 دروازې وي، په یو دروازه ورننوتم په بله تله کې د وځمه. دا زندگی که د 100 کالو وي دا ډېر په تیزۍ باندې روانه ده. عمر برفس آفتاب تموز اندکه مانده خواجه غر هنوز. سادی سے وای د عمر مثال پشان دا واوري ده او نور په د هاړ به شکال له د هاړ به شکال پنور کې چې یو 2 منه واوره په میدان کې کې د لک سات کې بدان طویل شي د عمر داسې په تیزۍ باندې لګیا دی ویل کېږي. او روزانه فقیل له رسول الله مبارک ته وویل شو او حضرت عائشہ ورته ویلي چې اتتکلف هذا تدا دمر تکلیفونه کې وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تصرف الله تعالى وعده کړی ده انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تا مقدم و مؤخر عرص معاف. پیغمبران معصوم ای، پیغمبر صغیره و کبیره دواړه ګناهونه نه کوي او کچرتا نسبت تا خطا اور تشریع دا د ترک اولا په بنیاد باندې پیغمبر چې اولام ترک کی نو دې ته خطیه او ذنب ویل کېدی شي، لکه حسنات الابرار سیئات المقربین. نو دی ساخ مقدم و مؤخر اللہ تعالیٰ سے بخلی دی. قال افلا اکون عبدا شکورا، آیا دنشم دا اللہ تعالیٰ بندہ شکر گزارا. ہر کل چے اللہ تعالیٰ ماما نے دمرا عظیم انعامات و اکرامات و کل چے پبل چاند دی شوی نبیاد دی لوی نعمتن و شکریم دیر پکار دا. آیا دنشم دا اللہ تعالیٰ بندہ شکورا شکریہ ادا کون کے شکور مانا ډیر شکریہ ادا کون کے لکا ضروب مانا ډیر وہن کے اقول مانا ډیر خورن کے. نو دا شکور صیغه دا مبالغی صیغه دا او ما در طویلو چه شکر نعمت ہے تو چندان کے نعمت ہے تو خدا سمر چستام نعمتون لا متناہی دی منگا لا متناہی شکریہ باسو او عذر تقصیرات ما چندان کے تقصیرات ما سمر چدمگا تقصیرات تی دمر راغی منگا عذرونکو. وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث اخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رسول الله بمون کولو حتی ترم قدماه تردی چه قدمون مبارک به او پرسیدل. ورما یریمو د حسبه یحسبونه او د ضربنه مستعملیږي ورما یریمو په معنا د پرسیدو سره تردی چې رسول الله قدمونه مو پرسیدل. یو سړی چې د شپې ډیر ولاړ دا وینه قدمونو تر اخکته شي نو بیا قدمونه او پرسیږي. قال فقيل له تفعل هذا
وقد جاءك تاتخ قرآن کې دا آیت راغله چې ان الله تعالی قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال رسول الله مبارک فرمایل افلا اكون عبدا شکورا، آیا زه د الله تعالی شکر گزاره بنده نشم؟ اصلیت کې دلته کې عبارت محذوف ده، گویا رسول الله مبارک ته ویل شو چې اترك هذه العبادات الطويله اعتمادا على وعد الله اياك بالمغفره. سجدا دمر اوږدو عبادتونه کې دا پرېږده. نو رسول الله مبارک وی چې فلا اكون عبدا شکورا، ځکه دا عبادات پرېږدم بیا خدا مطلب ده چې د عبد شکور نشم. زه د الله تبارک وتعالى د دې نعمتونو شکریه به څنګه ادا کوم چې ماته مقدم او مؤخر ارسو بخل. وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث وبه قال سنيس بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم، رسول الله بد شپې ودرېدو يصلي مذبکولو حتى ينتفخ، تر دې چې اوبه پړسېدل قدمونه د رسول الله مبارک. فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فلا أكون عبدا شكورا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. ام المؤمنین چونکه صاحب البيت او صاحب البيت ادرى بما هو فيه، د کور خاوند ته د کور حالات معلومي، رسول الله نوافل پکور کې کړی دي. د پنوافلو کې لوی دلیل د ازواج مطهرات او اقوال دي. نو د ام المؤمنین نه تاسو شو چې د رسول الله مبارک د شپې مصنګو. فقالت ام المؤمنین ينام اول الليل، رسول الله د شپې په منۍ حصہ کې اوده شو. ثم يقوم، بیا رسول الله پاسېدو او نوافل به کولو. فاذا كان من السحر، کله به چې د پېشمنی وخت شو، سحر د پېشمنی وخت ویل کېدی شي. او ترى رسول الله مبارک به وتر وکړ، رسول الله به وتر د شپې په آخر کې کولو. ثم اتى فراشه، بیا رسول الله خپل بسترې تراغه. فاذا كانت له حاجه، قد رسول الله بسکارو الم باهله، رسول الله بمایل شو خپل اهل ته. الم يلم الماما، الم يلم الماما معنا نازلېدل او مایل کېدل. رسول الله مبارک په کمنو راللو. تاسو ویلې دي په حج کې یو المام صحیح ده او یو المام فاسده ده. علم پیغمبر علیہ السلام براکو شورا بلو یا خدا چې کمدنو کنایه ده د جماعنا. رسول الله مبارک با جماع وکړله. اطباء وی جماع عند السحر دا ډیره مفید وي. په دې وخت کې بدن پورا آرام کړي، نو دی وجنا سړی پورا په نشاط کې وي. نو اطباء د دې وخت جماع د واده کړي د پاره هغه زیاته مفیده مانی. یا د علم مدامنه که نور کار به بیبیانو ته به خبره کوله چې جهاد ته روانه ما دما سامان د جهاد تیار کړي یا سبله مشوره به رسول الله به د بیبیانو سره مشوره وکړه. علم یلم المام معنا د شپې په وخت کې راتلل. تاسو مقامات کې ویلو من الملم فی اللیل المدلهم، چې دروازه وډبې ده نو هغې سړي اواز وکړو چې من الملم، څوک ته نازلېدونکی فی اللیل المدلهم، په دغه توره شپه کې هلکه څوک راغی 1 بجه لګیا دی ور مونږ ته ډبئ. نو رسول الله مبارک فاذا سمع الاذان، رسول الله به چې اذان واورېدو وثبه ټوپ پې کو. وثبه یثبو معنا ټوپ والوثوب، ټوپ ته وایي. وثاب هغه طالب ته وایي چې په ټوپ کې ماهر وي. فإن كان جنوبا، نو رسول الله به جنوب افاض عليه من الماء، رسول الله به ځان باندې اوبه واړولې. وإلا توضع، ورن رسول الله به اودس وکړو. وخرج الى الصلاة،
یعنی رسول الله مبارک د شپې نه خوب هم کړی دی دا نه چې ټوله شپه ته ولاړې او بیا په صحت باندې د اثر وغورځېږي یا ایها المزمل قم اللیل اے دا ځان نه کمبل چاپېره کوونکي قم اللیل د شپې ودرېږه الا قلیلا مگر لږه ایسه خوب هم کوه رسول الله مبارک به وغوښته چې ټوله شپه دا الله تعالی په عبادت کې ولاړم لیکن الله تعالی کې شفقت فرمایلو چې زما بنده زه په تا باندې ډېر مین یم ته زما د عبادت لپاره نوافل کې ته په ما باندې مین یم خو زه په تا مین یم لغونې آرام هم کوه قم اللیل الا قلیلا نو د شپې خوب هم پکار دی دا نه چې یو طالب تمام شپه عبادت کوي او ساره نه بیا نه په سبق پوهېږي او نه په عباداتو باندې پوهېږي لنفسک علیک حقا د خپل نفس هم په تا باندې حق دی سترګې به دې بیا خوږي بدن به دې بیا کمزوري نو المؤمنین صحابو ته د رسول الله متوسطه طریقه بیانوي چې رسول الله خوبونه هم کړي دي او عبادات هم کړي دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا مان بن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب بن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره انه بات عند ميمونة ابن عباس بکلنا کل راغ د خپل ترور میمونی به چې کله د رسول الله مبارک به دې سره شپه وه نو دی به راغی چې د رسول الله عبادات لیلیو ګوري چې د رسول الله د شپې عبادات څنګه دي وهي خالته دا د ترور ده قال فاستجعت ابن عباس زودشم في عرض الوسادة د بالغ پپلن په عرض باندې یو د بالغ اوږدوالی دی او دا یې دلته ما سر کې خو داسې ودشم دا د بالغ عرض دی او دا یې طول دی نو په طول کې خو رسول الله مبارک ودشو او زه ورته په عرض کې چې کوم دنه ودشم په یو بالغ باندې کله درې څلور طالبانو دي چا یو طرف ته سریخی چا بل طرف ته وساده بالغ ته وایي ما یتوسد به وساد او وسادتن مخدې ته وایي وسادم ورته وایي مخدم ورته وایي بالغ ته مخده وایي ځکه ته پې خد دی لنګې پې برک دی مخد معنا د لنګي کې خودو دی او توسد الرجل اذا جعل وسادته تحت رأسه یا تحت ابته کله کله پترخ باندې سړی تکیا وای کله په سر باندې وای نو زودشم واستجا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله علیه خلقولو فی طولها فنام حامد و عابد تا ضروری ٹیلیفون دے من الحامد ومن العابد جاء تلفونكما فاذهبا الى المكتب خدي نو اشتموا كان عابد وزاهد وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد فاستجعت في ارض الوسادة وصارت في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل نمش بشوه قبله بقليل فاستيقظ رسول الله پیغمبر علیہ السلام را بیدار شو فجعل يمسح النوم دا بی غلطه ده زموږ کتابونو کې د بی یو ټکی دی یو ټکی ور سره بل کوي فجعل يمسح النوم رسول الله مبارک خوب دا ځان نه لرکولو چې پاسونه یک دا او داس مکوه طبي طریقه ده ځکه چې سړی ګرمي او به استعمال کې یکدم فالج دیونه وي او زکام دیونه وي رسول الله مبارک امت ته طبي امور بیان کړی دي رسول الله مبارک د خپل سترګو نه خوب چې کوم نه غلر کولو مسح يمسح معنا سترګې مګل رسول الله مبارک چې کوم نه د ځان نه خوب لر کولو يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات بیا رسول الله لس آیاتونه ولستل ثم قرأ العشر الآيات دا الآیات جمع مؤنث سالمه ده نو حالت نسبی په کسره سره ده الخواتیم من سورة آل عمران دا آل عمران دا سورت آخرانی لس آیاتون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الآخر السورة دا پورا لس آیاتون دی کم طالب تچیادی و حافظی اور آپاسی سحر کرو دا آیاتون دی ډیر مبارک دی
من سورة آل عمران ثم قام بیا رسول الله مبارک پاسېدو الى شن یو مشکیزې ته شنتن او شنن مشکیزې ته ویل کېدی شي د شن یشن منه ځان باندې اوبه اچول فلان شن الماء ای صب الماء على جسده مشکیزې ته ځکه شن وایي چې د دغې نه اوبه اچولی کېدی شي نو رسول الله یو مشکیزې ته پاسېدو شنان د دې چې کمدنو جمع راځي معلق چې هغه ځوړندو دغه مشکیزه ځوړنده وعلق یعلق مجرد دی وعلق یعلق تعلیق یو شی ځوړندول فتوضع منه فاحسن الوضوء رسول الله ډېر کامل اودس وکړو اسباغ د وضوء کو تمام اندامونو ته اوبه رسول ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت الى جنبه زم دا الله رسول الله اړخ ته ودرېدم دین علما دا استدلال کوي چې کله نا کله نفل بالجماعتم جائز دي او احنافم په بعض صورتونو کې چې کمدنو جائز مني هغه د ابن عباس په تهجد کې رسول الله پسې اقتدا وکړه فوضع رسول الله سلام يده اليمنى رسول الله خیل اس کې خود علی راسی دما په سر باندې ثم اخذ باذنی بیا دما غوګونی ولو او اليمنى خیف فطلع دما غوګلو غنی تاوکو فصلى رکعتين دا روایت مختصر ده بلکې راضی ده د رسول الله نه کیل طرف ته ولاړو نو رسول الله مبارک دا سیونی ولو شا طرف ته لاس کو دا سیرا وسو خي طرف ته ودرولو امام سره چې مقتدی یو وینو دا مقتدی به د امام سره خي طرف ته ودرېږي او قریب به ودرېږي بعد وی بالکل د امام سره برابر ولاړی لیکن مفتابهی قول لا ده چې د مقتدی د قدمونو یعنی ګوتی پکار ده چې د امام د پوند سره برابرۍ د امام پوند او د چې پته لګي چې د امام دی او دا مقتدی دی نو که امام سره مقتدی او وینو دا مقتدی به د امام نه جانب یمنا ته ودرېږي نو رسول الله مبارک دی وګرځولو فصلى ركعتين رسول الله دو رکعات تهجد وکړ ثم ركعتين بیا دو نور وکړ 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 قال مان 6 مرات شپږ ځله چې دو یو ځای کې نو ټول څومره شو 12 رکعات شو ثم اوتر بیا رسول الله وتر وکړ ثم استجاب على خول غولو ثم جاءه مؤذن بیا بلال راغی فقام فصلى ركعتين خفيفتين بیا رسول الله د سحر 2 رکعات سنت ذر وکړ ثم خرج فصلى الصبح بل روایتم نے وبي قال سنا ابو كريم محمد حدثنا وكيع شعبة عن ابي جمرة بن عباس قال كان النبي عليه السلام يصلي من الليل 13 ركعة 10 ركعات تهجد او 3 ركعات وتر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ضرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي بالليل رسول الله بچ کله تهجد ته پانه سي دې شو طبیعت په خراب و ناجوړ و کله کله سړی ډیر چې کم دنو په خوب کې مستغرقي منعه من ذلك النوم او دغه تهجد نو به خوب مانع رسول الله به وضو او د تهجد وخت به تیر شو او غلبته عیناه یا سترګو په غلبو کا رسول الله به درنه نه چرته سفر کړی وي او قیلوله به نو کړی کله کله سړی نه وخت او د شنو بیا تهجد ته پانسی نو صلى من النهار بیا رسول الله درنه کولو 12 رکعه که طالب تهجد د پاره همیشه پاسی او په دغه شپه غریب پانه سیدو د شوګری د وجنا یا د بیماری د وجنا نو دې بدره دې ناغه نفل بیا کوي وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا الله تعالی وی روز او شپه ما دیو بل لپاره خلیفہ ګرځولې ده نو کدره به عبادت تر نفوشش پکې قضا راړه او کده شپې عبادت او اذکار او اوراد در نفوت شو نو بیا هغه فرض کې ادا کا وجعلنا الليل والنهار مونږ ګرځولې د شپه او ورځ خلفة دیو بل خلیفہ لمن دا چا د پاره اراد ان يذكر چې هغه الله یاد کی
او اراد شکور یا دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي. نو محدثین مفسرین وایي کده یو طالب پدان باندې وظیفه مقرر دی، یو طالب هر ورځ چې کوم دنو دو سپارې وایي او په دغه ورځ ونه ویل شپې نه دي دوه وایي، یا یو طالب دا باندې لازمه کړی دا چې د ماسوتن نماز نه پس دې دوه رکعات دو سپارې وایي او په دغه شپه ته قضا شوي درجه دی وایي. نو رسول الله مبارک بیا درجه نه 12 رکعات وکړ. وبه قال سنة محمد الله أخبرنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. الله أكبر. څومره ښه علاج دی. د شپې پاسې دی او د خوب غلبه ده در باندې، نو دوړو باندې رکعتونه در وکړه، اوږدې مه کوه چې ورو نفس دی هغه د خوب نه گویا لري شي او غلبه د نوم د سترګو نه لري شي، نو بیا خیر د کو نور رکعتونه هغه ته اوږده کې. دا بعضې حافظان په تراوو کې یو ځلې حافظ وګرځو په ړومبنۍ شپه په ړومبني 2 رکعتونو کې 5 سپارې وې، ټول مقتدیان ته وتښتېدل. مقتدیان رو عادت وه چې حافظ ستا خو شوق ته ته خو نه ستړی کېږي، لیکن رستونې ستړي کېږي، نو دا یو څو رکعتونه دا در کوه. قوم عادت که چې یو سړی عادت شي بیا هغه که دویم ولاړ نو پروا یې نشته. نو نفس ته ابتداءً موږ ډېر ګران او شاق د که د خوب اثراتي، نو رسول الله به 2 رکعات خفیفتین وکړ. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا مان حدثنا مالك عن عبد الله بن بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس بن مخرم أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن خالد وي چې نن خو به رسول الله موږ ګورم. رمق يرمقو معنا قتل نظر بعينيه رمق يرمقو د نصر ينصرون. رمق هغه آخرانو سلګو ته ویل که هغه کې لا سرمق پاتې دی، یعنی بقیة من الحیات. الرمق بقیة من الحیات. زخبا ننګورم د رسول الله موږ فتوسطت عتبته، پس ما د رسول الله د کور دورشل خپل بالا خو ګرځولو په دورشله باندې ودشم. عتبة الباب دا دورشل ته ویل کېدی شي، تاسو ورته چوکاټ وایي که دورشله. او فسطاته یا د رسول الله د خیمې، فسطاط خیمې ته ویل کېدی شي. فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم. فسطاط د مصر قدیم نوم دی، یا دا چې وایي د مصر سره خوا کې اوس هم دغه فسطاط کله شته. پیغمبر علیه السلام موږ کو رکعتین خفیفتین ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وصلى الله تعالى على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين.